امریز پاتې شو امریز خان ته کوه چې دا پاتې شولې دا چې بیا نور ملګري راشي که نه بیا ما ته یاد کړئ ښه ٹھیک شو کېده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير دا دین مخ کې سورۃ حدید ذکر شو او دا سورۃ مجادله ده سورۃ حدید کې د رسالت ذکر په تفصیل سره وشو او په دې سورۃ مجادله کې اثبات توحید ده توحید او رسالت دواړه د یو بل سره ربط لري او بل ربط دا دی چې په سورته حدید کې د رهبانیت ذکر وشو ورهبانیت ابتدعوها ما كتبناها عليهم باقي کې د رهبانیت د اهل کتاب ذکر وشو او په دې صورت کې د جهار د جاهلیت ذکر دی څنګه چې هغه رهبانیت ایجاد کړو دغه شان زما کفارو د جاهلیت زهار ایجاد کړو زهار د ځان نه د زهار لپاره حکم ایجاد کړو حالانکه زهار خو یو شرعي مسله ده خو کفارو د جاهلیت با زهار تحریم ابدی غاڼو سبه غاڼو تحریم ابدی او زهار په اسلام کې تحریم ابدی نه ده بلکې تحریم څه ده وقتی ده خیال کړه نو الله جل شانه په دې صورت کې ذکر د څه کوي د زهار کوي شان نزول دا ده چې اوس ابن صامت رضی الله تعالی عنہ خپل بیبي خوله بنت ثعلبه دا زهار ورکو وتما تداسي لکه د مور د شاه چونکه دغه زمانہ د جاهلیت کې پدې کې زهار تحریم ابدی ون دا ډیره خپوا او جړلې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراغله خاوند مسلمان دی او دا مسلمان ده دا الله حبیب تعالی و یا رسول الله ما سره خاوند زهار کړي دي او دا ماشومان بچی دي کچری دا ځ خاوند نه جدا شي نه انهم اذا خرجوا زاعوا کده کور یو باچی نزایا کیږي او کده کور یو باچی نه جاعو جاء وګکیږي مو ولې ځکه چې نفقه به ختم شي نه جړلې او دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته خپل فریاد ذکر کو دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې ما ته د زهار متعلق څه حکم نه دی راغلی دی بیا یا رسول الله ما شومان بچی می دي او کچری دی چې کم دینه د پلار نه محرومه کیږي نه ها وګی کیږي
او ضایع کیږي که زما سره یو ځای کیږي نه ضاعو که د پلار نه جدا کیږي نه جاعو وږي کیږي بیا وته د الله حبیب فرمایل وی ما ته په دې باره کې څه حکم نه دی راغلی نو بیا مکالمه شروع کړه مباحه مجادله شروع کړه د بډایګانو خو ډېرې زورورې بیا په ملا صاحب باندې خو ډېرې چاقې راځي پوه شوې به که نه نو ویا رسول الله عجیبه خبره ده هر چا په باره کې حکمونه راځي او زما په باره کې حکم نه راځي خیال کې رااله عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې زه ورته ډېره نږدې وم چې دا مکالمه دا مجادله د نبی علیه السلام سره کوله او نبی علیه السلام به ورته دغه جواب ورکاو چې ما تعالی د الله طرف نه حکم نشته دی خو بعضې خبرې به یې داسې خاموشه وي چې زه بیا ډوپویه به نه شوم او نبی علیه السلام به د هغې خاموشه خبرې اورېدلې او ما به نه اورېدلې نو دا صورت الله پاک نازل کړ قد سمع الله بشک اورید الله تعالی قول التي خبر داغ زنانا تجادلک چتا سره جګړه کولا فی زوجها په حق د خاوند خپل کې په حق د خاوند خپل کې الله واورید نه عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې زه ته ډېرې نږدې وم خو بعضې خبرې ما وانه اورېدلې او الله تعالی واورېدلې وتشتكي الى الله او شکایت کا والله تعالی ته والله يسمع تحاوركما الله تعالی اورید هغه مکالمه ستاسو دا مکالمه مباحثه الله اوریدل ان الله سميع بصير الله تعالی اوریدونکې او بصیر دی نو مفسرین حضرات فرمایي چې نبی علیہ السلام چې دا آیاتونه نازل شونو نبی علیہ السلام دغه راوختو حضرت اوس ابن صامت رضی الله تعالی عنہ راوختو وستا په حق کې حکم د زهار نازل شوه دی او تبا 2 میاشتې پر لپسې روجي نیسي نه اول خو ورته وي تبا سکه تبا مرایه به آزاده هغه ته یا رسول الله لا املك الا رقبتي وې زما خدای یو 60 تن تمای چې توای چې 60 په آزاده نو زما خدای یو 60 تن ها نن بیا ته نبی علی السلام فرمایله زه خدای 2 میاشتې پر لپسې روجي بنیسي الا بدا خدای ته حلالي هغه یا رسول الله کوم دې روجو چې کم دې نظم سره دا چلو کو او شی به کنه 2 میاشتې پس له روجي به څنګه ونیسم زما شوګر مرض دی زما شوګر مرض دی کچره زه روجه نیسم نه بیا مړ کېږم نه روجه چرته نیسلی شم بیا نبی علیه السلام ته فرمایي ته به شپېتو مسکینانو ته ساره بیګا ډوډۍ ورکې خیال کراله نبی دی ورته وی یا رسول الله ليس في یا رسول الله د دې مدینه منورې په اطرافو کې زمامره غریب څوک نشته زه څنګه شپېتو مسکینانو ته ډوډۍ ورکما ښځه هم زورور او سړی هم ډېر زورور پوه شوې به که نه نو نبی علیه السلام صحابه کرامو ته حکم وکړ ورشئ یو زنبیل د کجورو وله راوړئ خیال کې راله که نه زنبیل د کجورو راوړل چې په هغې کې به دغه شپېته دړۍ کجورې هر څه چې پکې وې هغه یې راوړلې او دا نو چې که د تقسیمولو اراده یې وکړله هغه بیا وی والله لیس بین لابطی المدینة احوج مني یا رسول الله په دې اطرافو د مدینې کې زمانه زیات محتاج نشته دی چې مال یې راکړي نو ډېره به ښه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل زه ستا شولې خو دا صرف ستا دپاره حکم دی د بل چا دپاره نه دی پوه شوې پې که نه دا صرف ستا دپاره دی چې دا کفاره ستا دپاره څه شوله دا جایز شوله خیال کې راغله دغه تفصیل الله تعالی کوي
الذين اغا کسان یظاهرون منکم چې ظهار کوي تاسو سره من نسائهم د زنانا او ها چې ظهار کوي تاسو نه د زنانا او خپل سره ما هن امهاتهم ندی دا حقیقی مهندې د دینا ها دا په جاهلیت اراده وکړه ها چې دا حقیقی مهندې نه دي چې دوی وته حقیقی مهندې وي ها د دې مثال خود څه ده د طلاق خو خو شي به ان امهاتهم ندی مهندې د دې خاوندانو الا الله ولدنهم مگر هغه مهندې چې دې زیږولې دي مور خو هغه چې بندای زیږولې ها خپل موري دا خدای خو مور نه ده وان لهم بشکدا خلق چې لا یقولون وای منتر من القول یو ناپسند قول یو ناخوخه قول دغه طلاق ورکول چې دې ته ابغض المباحات ویل شي طلاق څه شی دی ابغض المباحات بشک دی خبره کوي د سنه د ناپسند ادنا خخه د ناخوخه خبرونه وزور او د دروغونه دا خو دروغ دي چې تل خپل خزه ته مور وي وان الله بشک الله تعالی عفو غفور والذین یظاهرون من نسائهم تو چې ظهار کوي د بیان خپل سره ثم يعودون بیا واپس کیږي بیا رجوع کوي لما قالوا هغه خبره ته چې دی ویلي د خپل طلاقونه رجوع کوي په تحریر رقبتن پس آزاد ول د مریدی من قبل ان يتماس مخدمه سکولنا امرای آزاد کی خځه ته بلانه نږدې کیږي ښا مخکې مرای آزاد کی نه بیا او ته خځه آزاد شو خوش مرای دې آزاد کی کدا چې و چې نی مرای آزاد کو او په خځه باندې ورغی او بل اني اعلان د آزاد کړي دغه نیمه سش ولا دغه نیمه برباد شول دغه نیمه سش ولا دغه برباد شول په شي په کان لکه نیم رای مثال تور سره په 1000 روپۍ مرای واغسنه د نیمه 1500 روپۍ شولې کنه خو دغه سش ولا دغه ضایع شول پورا مرای به آزادۍ ذالکم خیر لکم دا بهتر دا تاسو د پاره ذالک دا حکم چې ده ذالکم توعدون به پدې سره تاسو ته وعظ کی والله بما تعملون خبير فمن لم يجد چاچون مندلو لکمرې وطن ملاویږي لکه زمون په دې ملک مری چرته دي پس یام شهرین متتابعین روجي دیونی شي 2 میاشتې پر لپسې من قبل ان يتماسا مخکد مسکولنا خځه ته باندې ځکیږي 2 میاشتې به پر لپسې روجي وي که یو میاشت ونیشتلې په دې میاشت کې خځه ته نږدې شو دغه میاشت روجي څه شولې برباد شولې اثر نو به بیا 2 میاشت روجي نشي فمن لم يستطع او د چا طاقت نوي د روجي طاقت هم نوي پیتام 60 مسکینا طعام دی ورکی د شپېتو مسکینانو له ډوډۍ ورکی ګوره د دې سره من قبل ان يتمسا قید الله تعالی نه دی خیال کراله د دې نه کېدلو کې خودلو نه معلومه شول چې د اطعام حکم مطلق دی که په مینس کې مسا وکړه کو نه کړه په طعام څه اثر نه ورځي کدی شو کسانو له ډوډۍ ورکړې دا او دې په ورغه او داغه نورستو بیا دیر شو کسان له ډوډۍ ورکې نه دام جایز دي خوشی ذالک دا زمونږه مذهب دی او شافعی صاحب رحمت الله علیه هغه څوی هغه وینا دا مطلق په حکم د څه کې دی مقید کې دی ځکه چې دا دواړه سره دا جنس واحد دی کفاره د زهار صدا دا نوع واحده ده ورپسې ذالک لتؤمنوا بالله ورسوله دا حکم چره لا د پاره د دې چې تاسو ایمان راوړئ په الله او رسول باندې اور کنه دا پسپندیار دی باندې عمرت دی ښا اسپندیارو باندې څنګه رات دی هغه یو قران دی یو دغه دی یو اسمان دی یو زمکه ده ها شافعی سے پکې دا وي او ابو حنیفه سے پکې دا وي کوم شي پکې یا لکه چې ځان دې په نه دی پوهه کړي نو ولې دا خبرې کې کسانه صدر او ما ته وی داغه د عجيبه خبرې جوړې کړې دي ځنی مولانوي دوا کوي ځنی وي مکوي ځنی وي ثواب دي ځنی وي ګناه دي مونږ هم په دعا کې اړیان کړی
ما ورته وی چې کسانه صدره تراشه یو درې میاشتو له دارالعلوم عربیه ګجرات ته ها په خپل سمسلې زده کنه بیا اعتراض کوا ها چې تاسو سره دومره ټیم نشته د خپل ځنګلاتونه ها دې خبرو کې مو مشغولې کو څو د توي دوا کوو جو کوا اکه ته وی چې مکوا کوشش او مطلب دا دی چې دا د دین مسلې دی په دې باندې علما پوېږي چې دا مقید څه ته وایي مطلق څه ته وایي ها کم مطلق هغه کم هغه په حکم د مقید کې یا کم مقید په حکم د مطلق کې دا د علماو چې کوم نه خاصیت دی ذالک لتؤمنوا بالله دا د دې د پاره چې تاسو ایمان راوړئ په الله تعالی باندې دا حکم دې تنازل کو دسو د زهار چې تاسو ایمان راوړئ په الله تعالی باندې ورسوله پر رسول داغه په خبرو باندې یقین وکړئ وتلک حدود الله دا احکام د الله تعالی دي دا چې کومه د بیان کړل د زهار وللکافرین عذاب الیم ان الذين يحادون الله ورسوله کم کسان چې خلاف کوي د الله او د رسولنا معنا هغه حکم چې د الله کوم حکم دی داغه خلاف کوي کو به تو دا ذلیل شو کما کو به الذين من قبلهم لك څنګه چې ذلیل شوی دي مخکنه خلق وقد انزلنا آیات بینات بشک نازل کړی دي مون آیاتنا واضح وللکافرین عذاب مهین یوم یبعثهم الله جميعا فاورت الله برا جمع کی دا ټول انسانان فینبئهم بما عملوا الله به خبر کی په اعمال خپل باندې احصوا الله شمار لدي احکام د اعمال د خلقو الله تعالی شمار لدي پس کې په لوح محفوظ کې ونسوه او دویر کړي دي اعمال انسانانو تخپل اعمال ير دي او الله تصدي یاد دي په عمدغه کې لیکلي شوی دي په لوح محفوظ کې په عمل نامو کې والله على كل شيء شهيد الله تعالی پر شی باندې گواه دی علم تر ان الله تنغور اے مخاطبہ ان الله يعلم چې الله تعالی عالم دی الله تعالی عالم دی ما فی السماوات هغه خبر باندې چې هغه علوم باندې چې پاس مانونو کې دی او ما فی الارض او چې کم پزماکه کې دی دا پټ رازونه الله ته معلوم دي نه کا خیال کراله نه د ثعلبه بنت خولا داغه په پرازونو باندې الله پاک ته علم او الله او ته آیاتونه نازل کړل ما یکون من نجوا ثلاثه نه جرګه د دریو کسانو الا هو رابعهم مگر الله وسره سلورم دی کله چې جرګه کوي انسانان کله دریو کسو جرګه وی سلورم وسره څوک دی الله دی د پټو مسلو عالم هغه الله دی ولا خمسه او نه د پینځو کسانو الا هو سادسهم الله وسره شپږم دی ولا ادنا من ذلك ان کم د دینا د دریو نه کم سي دوا کدو تنه جرګه کوي دریم وسره الله دی و الا هو معه مگر الله ور سره ملګری دی انما کانو چرته چی الله ور سره ملګری دی خیال کا دینه دا معلومه شو چې جرګه د مسلمانانو چاله لاړ شي دا غي بیا احترام وکي دا غي قدر وکي ولی الله سره ملګری دی چار کلاغه په اخلاص سره د طریقینو په منځ کې سره والی جوړ او رغبت را والی او دا غي بیا د بي چا وکړه دغه جرګه دا بي د بي د چا دا د الله کوشش سزا بوله سوک ور کوي الله بوله ور ثم ينبئهم بیا به خبر کې دي خلق لرا بما عملوا فعمل فعمل خپل باندې چې چا دغه جرګې به حرمتي وکړه يوم القيامه پورز قیامت باندې ان الله بكل شيء عليم بشک الله تعالی پر شی باندې عالم دی دا شور څنګه دی دا شی په کمیدې شي نه کمی
بشخالي کې یو جرګه شوې وه او مولان میاګان ولتلي هغه یې قدر ونه کو هغه یې قدر ونه کو نو مکه شارانو ته وی لوړې پسې رااله چا پسې په دې میاګانو مولانو پسې سیب چې کم دی نو میاګان مولانې په مخې کړ کشران ور پسې میاګان مولان په مخ پټکی په دې سړک کې وګرځولې خدای ته وسره پوهې دا چاته یو هغه مدعیانو کې یو کشرانو ته وی وخی نو دا الله شان ته ګوره چې دغه مشر چرته بار ته پوخا خو به ټټۍ نه وي په کورونو کې کنه د کمر ویخله بتله نه دغه مشر د کمر ویخله تللی دی بار ته ناست دی او هغه کشر یې پسې ورغلی دی د کمر د سر نه په یو چاټ باندې وویشتو کاکا یې په هغه خپلو بولو باندې مردار کړ هغه نوجوان څه شی دی دا زما د یادو خبرې دی زه هلته موجود وم هغه کشر چې دی نو هغه لیونی شو ځکه قاتل چې دی نو د قتل نه مخکې لیونی کېږي پوه شوې به که نه د قابیل چې سو قابیل چې لیونی شو نو چغې به یې والې او ما به د جونګړو نه اورېدلې هغه سړي به چغې والې په بشخالي کې ما به د جونګړو نه اورېدلې دومره فاصله ده که دا جای سره او دا ده هغه چغې به ما اورېدلې پوه شوې دا د څه شي دغه و د څه شي سزا وه د جرګې د بې قدرۍ پوه شوې نو الله فرمایي الم تر الى الذين تنغوري اے حبیب هغه کسانو ته نهو عن النجوا چې منی شوي دي د جرګې نه شان نزول داله چې يهوديانو ته دا دغه شوی وو چې تاسو به جرګې نه کوئ ځکه تاسو چې جرګې کوئ نه تاسو د مسلمانانو په خلاف کې جرګې کوئ د دې سره دا معاهده شوی وه چې تاسو به جرګې نه کوئ د مشورې د پاره به یو ځای نه کېده چې مسلمانانو ته تکلیف نه رسی دی به څه چل کاو خیال کراله دی به د مسلمانانو په خلاف کې جرګې کولې نو الله فرمایي الم تر الى الذين نغوري هغه کسانو ته نهو چې دی منع شوي دي عن النجوا د جرګې نه ثم يعودون او بیا واپس کېږي جرګې ته واپس کېږي لما هغه جرګې ته نهو عنه چې دی ته منع شوي دي ويتناجون دوی جرګې کوي بالاسم په ګناه سره والعدوان او په ظلم سره د ظلم جرګې کوي وما چیت الرسول او په مخالفت رسول سره وإذا جاءوا کار کله چرا شتا تحيوا کا پتا باندې سلام چي بما لم يحييك به الله پاغ الفاظ سره چتا سره چتا تحيه نه د کړي پاغه سره الله تا ته چې دویم جوړه میداد چې د ظلم جرګې کوي دویم جوړه میداد چې ستا ملاقات تراشین د السلام علیکم په ځای سوی السلام علیک یا رسول الله سام ستویلی شي برس مرز ته وای خدای دې پتا باندې برس مرز راولي عائشه رضی الله تعالی عنها یو ځل دې سلام واچو په دروازه کې عائشه رضی الله تعالی عنها واورېدلو وی السلام علیکم وغضب الله خیال کرا لکن وغضب الله علیکم پتاو سے دے سام یا پتاو سے دے اللہ غضب وی نبی علیہ السلام تو وی عائشہ ارفقی تیزی مکوا او لگ نرمی کوا دا تو ولی دا خیره که دا کور دا دن نه وتا څه خیره که نا عائشہ رضی اللہ عنہا وتا فرمای الم تسمع یا رسول الله یا رسول الله تاوانو ردل چې د يهوديانو سووي وی خیورما دا الله حبیب خو زه تم دقه چې جواب ورکوم هغه وی السلام علیک یا رسول الله زوم وعلیک السلام وعلیک السلام پتا دم سي پتا دم دغه هلاکت او دغه برس مرز وی زما دعا قبليږي او د دې هغه نه قبليږي فإن يستجاب لي ولا يستجاب لهم تاسو ته ورسېدل ندی بس چل کاو دی به هغه سلام کاو
چې هغه به هغه سلام به چې کوم دین هغه الله نه دی چولې ويقولون دی بویل فی انفسهم په نفسونو خپلو کې پزړه کې به وي لولا يعذبنا الله ولا عذاب نرا کوي مونږ ته الله تعالی بما نقول په دې خبره خپل ها دا مونږ چې کوم غلط سلام په دې پیغمبر اچو مونږ له سزا ولې نه راکړي حسبهم جهنم کافی دې د دې لپاره جهنم یصلونها دې تبا داخليږي فبئس المصير یا ایها الذين امنوا اے ایمان والو اذا تناجیتم کله چې تاسو جرګه کوئ فلا تتناجوا بالاسم جرګه مکوئ د ګناه او العدوان او د ظلم ها ته صلح جرګه کوئ خو د ظلم مکوئ وما چئت الرسول او جرګه مکوئ په ګناه د پیغمبر کې په مخالفت د پیغمبر کې وتناجوا جرګه کوئ بالبر د نیکۍ او تقوا د پرهیزګارۍ ها د مصالحت او د نیکۍ جرګه کوئ الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس دا درې جرګې دا جایز دي دا غن علاوه نور سدي هغه حرام دي واتقوا الله الذي ويرګي دا الله نه اله تو شرون چاغت بتا سو جمع کړي شي انما النجوا من الشیطان بشک بعد جرګې د شیطان دي ليحزن الذين امنوا چخپک ایمان والا وليس بدوارهم شيئا او دې zarar نه دې رسون کې دیوشي دې zarar رسون کې نه دې مسلمانانو ته دیوشي الا باذن الله مگر پایزند الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون او الله دې بروسه کوي ایمان والا یا ایها الذين امنوا اے ایمان والو اذا قيل لكم تفسحوا کله چې تاسو ته ویلې شي چې پراخه شي ها دا بعض خطابات دي مسلمانانو ته او هدایت چې کله په مجلس کې تاسو ناسه او تاسو ته ویلې شي چې دا مجلس کولاو کوي نبی ایسا کوي کولاوي کوي خیال کراله شان نزول داده چې د توپی اصحاب کرام ته نبی علیہ السلام وعظ کا په توپه کې با کم سے کم او یا صحابه او زیات نه زیات با سلور سو ته رسیدل نو دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم وعظ ارشاد کوي او پدې کې بعض صحابه کرام د بدری صحابه رااله د وعظ اوریدلو لپاره بدری صحابه صوفه تراله صوفه الله دې توخی ها صوفه په مسجد نبوي کې ها دومره لږ ځای دی لکه دا چې ناشته ما او دا پوری دیوال ها دا چې سره دغه صوفه د دینه به کمی نماز سوي پدې لکه د نیم جمعه دا صوفه ده د نیم دنه جمعه او پدې کې با او یا صحابه وکلا اکل به پکې سلور سو ته ورسېدل چې دغه سلور سو غریبانان بس څنګه پدې ځای کې لغه کېدلو ها او د ګرمۍ موسم ها دا اصحاب کرامو دا تکلیفونه تیر کړی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اصحاب کرام ته आवाज وکړو وتفسحوا فی المجالس یفسح الله لكم ها مجلس له کولاو کې چې تاسو چې الله تعالی د باندې سپراخی راولي خیال کړئ بعض صحابه کرام دا چې درانه غونته کې شو چې دا بوس موږ د خپل ځای نه پاسو ازایونه به بدلو خیال کړه لکه درانه شو ها دا آیات خدای نازل ک ها چې تاسو ته چې پیغمبر د ته وي چې مجلس کولاو کې نبی اسو بیا مجلس کولاو یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اذا قیل لكم کله چې ویل شي تاسو ته تفسحوا فراخه کوي په مجالس په مجلس کې فراخي وکړي ففسحوا تاسو فراخي وکړي یفسح الله لكم الله بد باندې فراخي راولي وایذا قیل انشزوا کله چې ویل شي تاسو ته انشزوا خوارشي ها خوارش مجلس ختم شي فجن شذون بیا خوريږي يرفع الله الذين امنوا وچته الله تعالی ایمان والا منکم استاذنا په درجات سره والذین اوتوا العلم خصوصا علماء الله تعالی وچته په سره درجات په درجو د جنت سره ها یا په درجو د سره د عزت او د برکات دنیوي او خروي سره والله بما تعملون خبير یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اذا ناجیتم کله چې تاسو جرګه کوي الرسول د رسول صلی الله علیه وسلم سره
د دې شان نزول دا دی چې غنیان به هم مجلس ته نبی علیہ السلام ته راتللو او فقرا به هم راتللو او د فقراو باندې به مجلس تنگ غنیان براله کنه نه په فقراو باندې به مجلس تنگ پوه شي به کنه او نو فقرا غریبانو په بیا کول نه شو نو الله تعالی پابندی را ولېګلا چې البته پیغمبر علی السلام مجلس ته راځي چې ډالۍ د ځان سره راوړي ډالۍ د ځان سره راوړي پوه شي به کنه خبره وته سخت کړل نو چې بیا د ډالۍ مساله شول نو بیا څوک نه راتله بیا نه راتله یو علی کرم الله وجهه فرمایي چې په دې آیات باندې یو ما عمل کړی دی ابل په هیڅ عمل نه دی کړی ځان مجلس ته نبی علیہ السلام ته راتلم نو ما یو 2 سره کجوري یا دړۍ کجوري چاته په مزدوري کې ګټلې وي هغه مې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په تحفه کې راوړلې او په دغه یو عمل په ما وکړو او بیا سمدستي آیات څه شو بل آیات بیا راغی چې هغه دا آیات پاغه باندې منسوخ وې دا د یو آیات ته چې په تمامه دنیا کې پوه شي به کنه په دې باندې بغیر زمانه بل چا عمل نه دی کړی څوک وای علی کرم الله وجهه پوه شي به نو الله فرمایي یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو اذا ناجیتم الرسول کله چې تاسو جرګه کوئ د نبی علیہ السلام سره فقدموا وړاندې کوي بین یدین جواکم مخدرات مخد د جرګې خپلنا صدقتن صدقې لرا نبی علیہ السلام ته تحفه او صدقه هدیه وته راوړی ذالک خیر لکم دا ډیره بهتر ده د پارستاسو د دې صدقې نه غوړې مراد زکات نه دی ښا پیغمبر علیہ السلام باندې زکات سو حرام د دې نه مراد هدیه ده ذالک خیر لکم دا ډیره بهتر ده تاسو لروات هر او پاکیزه ده فإلم تجدو کچرتا سنممای سشه د سره نشته دی نه بیا وی ملان خلاص د تاوانه د بغداد شاهي میران پوه به کنه بیا د باندې نشته والله فإن الله غفور رحیم نو غټان جو پخپل غلی شو بیا بنه راتل پوه به کنه اشفقتم دا آیات اوس ناسخ دی غد د مخکنی آیات اشفقتم اے مالدارو تاسو ویریدلی ان تقدموا بین یدین نجواکم صدقات چې تاسو وړاندې کوي مخکې د جرګې نه صدقات و مالدارو ویریدلی پوه شئ کنه چې اوس تحفې نه راوړی چام پکې تحفه را نه وړل پوه شئ کنه وی زه خیر د ما معاف کړی ما راوړی خدا د علم پسې م پرېږدی پوه شئ کنه چې تاسو د تحفې د یاري نه تاسو څه کوئ د پیغمبر مجلس ته بیا هم نه راځئ پوه شئ کنه اورئ کنه اشفقتم آیات تاسو ویریدلی ان تقدموا بین یدی نجواکم چې تاسو وړاندې کوي مخکې د جرګې خپلنا صدقات ډالو لره فاذ لم تفعلوا کله چې دا عمل تاسو ونکو وتاب الله علیکم الله رجوع د رحمت وکړه پتا سو باندې نو آینده د پارم پتا سو باندې صدقې راوړل دا فرض نه دي فاقیموا الصلاة قائم کوي مانځل روات الزکات واتقوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون الله تاسو د اعمالنا خبردار دی ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم د دې شان نزول دا ذکر کوي چې نبی علیہ السلام د اصحاب کرام سره ناستو او دې کې ناس په اصحاب کرام ته فرمایل وی یو سړی را روان دی چې هغه شنې سترګې دي او زړی د جماداتو دی او د شیطان پسترګ باندې قتل کوي زړی د څه دی د جماداتو دی او د شیطان په پسترګ باندې قتل کوي او دغه چې و فرمایل په دې کې سړی را دن نشو
هغه سړی څوک په منافقانو کې عبد الله ابن نبطل او چیت غونډه کې سړیو سپکه ګیره وا غنم رنگه سړیو او سترګې شنې وي چې کومه نه نبی علی السلام بیان کړی وي اقای وي د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل عبد الله ابن نبطل ته خو ما ته کنزل کې او زما بدر دی وای او ستا ملګری هم بدر دی وای هغه به یا رسول الله دا پاک دروغ دی ما چرستا په خلاف کې بد نه دی وی او بیا ملګرو ته د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسو د الله پیغمبر ته بد رد وای هغه قسمونه وکړل نه دا دغه منافقینو ذکر دی چې د نبی علیه السلام خلاف نه الله فرمایي علم تر الى الذين نغوري کسانو ته تولوا قوما چې محبت کی داغه قوم سره غضب الله علیهم چې غضب کړي الله تعالی پاغي باندې مراد ناغه منافقین دي چې هغه د چا سره محبت کو هغه داغه قوم سره چې الله په غضب کړي غیر المغضوب علیهم ولا الضالین مغضوب علیهم سوق دي يهوديان ما هم منكم ولا منهم ندی استاسو ندی دغه منافقان دا استاسو نه دغه يهوديان دا نستاسو ملګری دي الله فرمای انا د دې ملګری دي دا نه استاسو ملګری دي ځکه چخکارا مشرکان دي انا د دې ملګری دي ځکه چخکارا مشرکان دي او منافقان خطو اخو بین خیال کراله ويحلفون دي قسمنا كي على الكذب فدروغ باندې څوک دا منافقان وهم يعلمون حالان کې پويږي چې موږ دروغ وایو عد الله لهم تیار کړی دی الله تعالی د دې لپاره عذاب شدید شاده لپاره د دې منافقانو لپاره انهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا ايمانهم جنة دين سلیدی دا قسمونه خپل ډال لکه په ډال باندې سړی د توري نزان بچکی دی په دې قسمونو باندې ځان بچکی فصدوا عن سبيل الله دي اعراض کو دلار د الله تعالی نه منکی نور خلق لا دلار د الله تعالی نه ولهم عذاب مهین د منافقانو لپاره عذاب مهین له لن تغني عنهم بجبن کی دی لرا اموالهم مالون ددی ولا اولادهم ان اولادون ددی من الله د عذاب د الله تعالی نه شیان یو درا دی دا مال اولاد دی نشي بچ کوله اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون یوم یبعثهم الله جميعا فغرت باندې چې الله به موجود کی دی لرا ټول الله با دی سکی دی با الله تعالی موجود کی ورځ د قیامت باندې فیحلفون له دی بقسمونه کوي له الله تعالی تا الله ته بقسمونه کوي چې خدایا مون خو چره چې کم دی نو دا دروغ نه دی ویلی مون خو چره کفر نه دی کړي لکه څنګه چې بل دی الله فرمایي والله ربنا ما كنا مشرکین مون ته شرک نه دی کړي کما یحلفون لكم لك چې دلته قسمونه کوي تاسو ته التکبا التبا الله تقسمون کوي ويحسبون انهم دی ګمان کوي انهم على شيء چې دی په یو شی باندې دی د دې ګمان دا چې بس په دې منافقای به مونږ بچکیو دا زمونږ د نجات ذریعہ ده على شيء يعني على شيء ينقذون من العذاب د دې دا ګمان دی چې په دې د دروغ په کلمه باندې به موږ د عذاب نه بچ الا خبردار شي انهم هم الكاذبون دي دروغ جن دي استحوذ عليهم الشيطان غلبه کړي دا په دې باندې شیطان استحواذ څه ته ویل شي غلبه کول فانساهم ذکر الله د دین ير کړي دي ذکر د الله اولئک دا شدام منافقان چې دي حزب الشیطان دا ډاله د شیطانانو ده الله خبردار شي ان حزب الشیطان هم الخاسرون ان الذين يحادون الله ورسوله كم کسان چې خلاف کوي د الله او د رسولنا د الله او د رسولنا خلاف رواني اولئک فی الازلین دا کسان ذلیل دي دی په ذلیل خلقو کې شمار كتب الله مقرر کړی دا لا اغلبن انا ورسولي چې زبا غلبه کوما چې
چې غلبه بکم زه او رسولان زما الله دا فیصله کړې ده چې زه به غالب یم او زما رسولان به غالب ان الله قوي عزيز الله تعالی صاحب د قوت او د غلبې دی لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر تبونمومي یو قوم چې هغه ایمان لري په الله او په آخرت باندې ها الله فرمایي چې کوم ایمان والا خلق دی دی بچرم چې کوم دی نه د بیمان خلق سره دوستی ونه کی د بیمان خلق سره به دوستی ونه کی دا غي سره با ها د هغه سره به چې کوم دی محبت ونه کی تبونمومي یو قوم لرا چې ایمان لري په الله او په آخرت باندې وادونه چې دی محبت وکي من داغه کافرانو سره حد الله ورسوله چې خلاف کوي د الله او د رسولنا ولو كانوا اباهم اگر کده دغه پلرونه اگر کده دغه کفار د پلرونه د دیوي و ابناهم یا زامن د دیوي و اخوانهم یا رونه د دیوي او عشيرتهم یا نسبيان د دیوي یا نسبيان د دیوي چیرې به د دې سره محبت ونه ها عبد الله ابن ابي منافق خیال کرا لکه په غزوه موریسی کې چې کومه جګړه ها د عمر رضی الله عنه د غلامانو د غلامانو وشوله ادب یا نبی علیه الصلاه والسلام ته بدر دوی ها سمن قلبک یاکل کا سپید سورب کا چودي خوري ها مونږ ولا مدینه منوره کې ځای ورکو کورونه ولا ورکل ها خپل خزم سره تقسیم کړل ها وسګي ها زمونږ نه د هر شي واکونه اخلي خیال کرا لکه د کویانو واکه اختیار را نه هم اخلي نه دا خبره وکړلې او دوی په خبر شو د دې عبد الله ابن ابي ابن سلول د دوی او هغه مسلمانو هغه زما د په الله قسمي چې زه به خپل پلار وجنم کچره دې د توبه ونی سلام زه به خپل پلار وجنم پوه شئ په او داسې د ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ دا صحابي دې پلار کافرو په یو جهاد کې پلار ولا بار بار مخه راغی او دبه کوشش کاو چې د پلار د زمخه لور نشم هغه پلار به ولا مخه راته اخر دا چې په توکل کو تورې ولا روا چولا پوه شي په کنه اگر چې پلارو او چونکه د کفارو په دغه کې په لخر کې راغلو هغه خپل پلار قتل دا په دې آیات کریمه باندې عمل دا چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پلار عبد الله ابن ابي قحافه رضی الله تعالی عنہ لا مسلمان شوی نو او د نبی علیہ السلام په شان کې څو ګستاخ الفاظ وویل د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پلار د نبی علیہ السلام په شان کې ګستاخ الفاظ وویل چې سپېړې ولا اخلاص کړه پلار یا غزای ته ویشته پوه شئ به کنه خطه ما پیغمبر ته بدر دی وای خیال کړه نه ایمان والا چې دی د محبت نه کوي د چا سره د هغه چا سره چې هغه حد الله او رسوله چې مخالفت کوي د الله او د رسول اگر کدا پلار وی اگر کزوی وی اگر کسي قام نسب اولئک كتب دا مؤمنان چې دي دا مؤمنان چې دي كتب فی قلوبهم الايمان الله لیکل دې پزړونو د دې کې ایمان لرا او ايدهم بروح منه او الله تعالی دا مؤمنان مضبوط کړي دي پس سره بروح منه په انوار خپل سره دې کې الله تعالی انوار د ایمان چولې دي ويدخلهم جنات تجري داخل بکی الله دې لراغه جنتونه تا تجري من تحتها الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم الله راضی دې د ایمان والونا د دې اصحاب کرام الله راضی دي ورضوا عنه او دوی د الله نه راضی دي اولئک حزب الله دا ټاله د الله دا الله خبردار شي ان حزب الله هم المفلحون ډاله د الله کامیاب ده سورۃ الحشر